نبی علیه الصلاۃ والسلام یو پیر یو صحابي ته نصیحت کوي او دا د ترمذي شریف روایت ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابی ته نصیحت کوي وته وی 5 چیزوں کو آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان کو دین کے کاموں کا ذریعہ بنا لو. وی زما ملګریا وی 15 سيزونو د 15 سيزونو دراتلو مخکې غنیمت وګڼه او هغه د دین د کارونو ذریعہ جوړه کا. سوي وته جوانی کو بڑھاپے سے پہلے وی بنده دا وګړه وی دا د 15 سيزونو د راتلو مخکې غنیمت وګڼه او د دین د کارونو ذریعہ جوړه کا. کني بعد کې به افسوس کې نو به وته وی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. دوسرا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. دویم وته وی صحت کو بیماری سے پہلے. دریم مالداری کو افلاس سے پہلے. سلورم بے فکری کو پریشانی سے پہلے. اور پنځم زندگی کو موت سے پہلے. پښتو کې درته وسپیم پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا 15 سيزونو د 15 سيزونو د راتلو مخکې غنیمت وګڼه او د دین د کارونو ذریعہ جوړه کا. دا ځواني یادی چې دا ځواني د بوډاتوب نه مخکې چې دا غنیمت وګڼه. دا مه ضایع کوه او مونږ لګیو بې ځای کوو. وی دا ځواني د بوډاتوب نه مخکې غنیمت وګڼه او د دین د کار ذریعہ جوړه کا. دویم وی دا صحت چې کم تعالی الله درکړی دی وی دا د بیماری نه مخکې غنیمت وګڼه او د دین د کارونو ذریعہ جوړه کا. دریم دا تعالی چې الله دا کوم مالداري درکړې ده نو دا مالداري د بیمار د غریبۍ نه مخکې چې غنیمت وګڼه او د دین د کارونو ذریعہ جوړه کا. سلورم دا تعالی چې الله کوم دغه درکړی دی دا فراغت درکړی دی تاسو وس ټایم دی دا کوم بې فکري کې چې ته فکر د سره نشته او بې فکرۍ کې فراغت کې نو دغه بې فکري دا د پریشانی نه مخکې غنیمت وګڼه د دې نه فایده اوچته که د دین د کارونو ذریعہ جوړه کا. او پنځم دا خپل جون چې تعالی الله وس جون درکړ دی وس د سره موقع ده الله خوشاله کا یعنی دا جون دا د مرګ نه مخکې غنیمت وګڼه او د دین د کارونو هغه ذریعہ جوړه کا چې الله دې بیړه پار کړي په دې دنیا به هم خوشاله په هغه دنیا به هم خوشاله. نو دا ځواني دونه اهم شیز دی دا ځواني دونه اهم شیز دی چې زما ملګری نبی علیه السلام ملګری ته سوی ثابت سوی چې زما ملګریا دا ځواني چې دی دا د بوډاتوب نه مخکې غنیمت وګڼه. او دا ځواني ته څه پته شته چې دا ځواني څونه ثنا الله دا ځواني څونه ځواني د 1400 کالو نه والي د 32 کالو پوري. هلکه ځواني د کوم کالو نه والي د کوم کالو پوري د 1400 کالو نه والي یعنی 14 تاسو ته انګلیش کې د 32 کالو د 32 د 22 پوري د 14 سال نه والي د 32 کالو پوري دا ځواني نو دا چیرې مزه کوي بیا به افسوس کوي. په دې وجه حدیث کې راځي علیه السلام فرمایي وی د الله تعالی په نس چې کوم خوح اعمال دي سودیسا وی د الله تعالی په نس چې کوم خوح اعمال دي چې الله تعالی ته ډیر نږدې دي او الله تعالی ډیر مینه ساتي د هغه اعمالو سره. په هغه اعمالو کې د نبی علیه د الله رب العزت په نس باندې یو عمل دا هم دی چې الله ته خوښ دی چې کم ځوان توبه وباسي. سبحان الله وایه کنه چې کم ځوان څه وباسي توبه وباسي. نو کم ځوان چې توبه طائف وي او هغه چې دی الله ته واپس رجوع کی او ځوانۍ کې توبه وباسي نو هغه توبه الله تعالی ته ډیره خوښه ده چې هغه په ځوانۍ کې چې دی وباسلی شي. دا خبره یاد ساتئ.